ظالمانو لکه څنګه د یزید حشر شولو څه حسین الیارې بان کړي وي، حسین پروت وبه بان کړي وي، وړه بچي شپېږو میاشتو لکه څنګه تومو ته بچي شهیدان کړل، شپېږو میاشتو بچي کربلا کې شهیدان کړل، لکه څنګه هغه ظالمان ورک شول همداسې به بیا ورک شي. توری قوم به مخکې زنده و، اوس زنده دی، وروسته به زنده وي. ویلې څه د مو امام شکست نه دی منلی، ویلې څه د مو مولا شکست نه دی منلی، لکه څنګه حسین کربلا کې ټولو ظالمانو ته شکست ورکړو همداسې به موږ تاسو ته شکست درکوو انشاءالله. مولانا را دې لږه بلنده اوسه نه راولګویه خیر. کله ظالم څه خبرې بحث استقامت حوالې سره بیدار به اوسوئ. ما ته وویله ورمنې زینب کربلا نه شامه پورې کوپې پورې نه دي ویلي څه څه تږي یم ما څه اوبه نشته مړی نشته. بیبي دا نه دي ویلي څه زه تږي یم زه وږي یم ما ته خوراک ضرور دی، صرف یو غږ یې کجاوي نه کولو د ما مظلومه وروره، د ما حسین وروره، د ما عباس وروره، د ما علی اکبر وروره. تا میشن به زه دنیا کنج کنج ته رسوم، که زخمونه وي که جیل وي که چیرې ما باندې گذرونه وي. تاسو ته پته دی علیمانو تاسو ته دا ویلي دي څه ورمنې زینب خرابې کې اخري په ناستې لمونځ شروع کړلو. ویلې ځکه څه ورمنې ته مړی نه میلوېده توریه کومه دا به کیدای شي اوبه یې ختم شي، دا اوسه پورې مو تاسو نه اوبه نه دی بند. حسین لیارې نه روان یو، علمدار لیارې نه روان یو، د علي لیاره سخته لیاره دی، دی باندې عمار سي، دی باندې به سلمان سي، دی باندې ابازار سي، دی باندې د کربلا شهدا سي. دی لیارې نه اوس روان یو، اوس به هر یو تکلیف برداشت کوو. ورمنې زینب شکست نه دی منلی، دی په باوجود څه لاسو کې زنځیرونه وو، لاسو کې کړۍ وې، لاسونه یې تړلي وو خو زبان یې نه و تړلی. زبان علي غونته زبان ته حرکات ورکولو، لکه څنګه ما مولا خود به ویله، لکه څنګه به حسین خبرې کولې همداسې د علي سفیره لور، د علي وزیره لور شریکة الحسین ورمنه کله بازارو باندې راغله، دښنه سه کله خبرې شوې، دښنه به پیغورونه ورته کول. ورمنه زینب د ذلیل دښنه ته ابن زیاد ته یایي، د کوپې گورنر ته دی ابن زیاد ته دی یا ابن زیاد وما رأیت الا جمیله. و ظالمه کربلا ما ډېره ښکلې ولیدله. ظالمه ما ته د پیغور کوي ته څه شایې او ابن زیاده ته څه شایې، تا څه حیثیت شته دی، تا څه قیمت شته دی. لکه څنګه حسین کربلا کې خپلو وینو سره اور ولګولو، اوس سور علام لګېدلی دی د حسین کوبې باندې. ورمنه زینب د هغ ظالم ته یایي زیان دا شی د حسین خور یم، لکه څنګه حسین د زهرا بیبي شودې چیکلي دي، ما د زهرا شودې چیکلي دي، لکه څنګه حسین کربلا نه د جنت روضه جوړه کړله، زه به شام نه د حسین متمخانه جوړوم. بلند وسوی بلند وسوی زه شکست ولد سړی نه یم، زه شکست خورده قوم نه یم، د ما قوم یوه محاذ کې شکست نه دی خوړلی. هر میدان کې ډډ کړه ولاړ یم، هر میدان کې د قوم حفاظت دپاره ولاړ یم. کوم ځای کې وي انشاءالله یو ځای کې به مو کمزوری نه ښیو، که همداسې نه دی. ما یې دا خبرې اډېرې ما کوي و دا به څه کېږي و حالات به څه کېږي و روډ به کله خلاصېږي و دا به دا بازار ته اوړه کله راځي، خدای اوړه په خیر کا ویلله نه دی په کار. مو تاسو خبرو کې په کار دی کمزوری نه وي که نه دی. دښمن ډېر مکار دی، دښنه ته ورمنې داسې اور ولګولو. زه یایم څه اوس به روډ د شهیدانو دا بېګناه وینه خلصوي، شپېږو میاشتو وینې کې دومره تکا دی. او ظالمه او ذلیله شپېږو میاشتو وینه د تاله کړي دی، دا خو بګن کې اور دی څه اوس کیدای شي اور بل ځای ته ورسېږي. اوس علمداره وتی دی، اوس کربلا نه موسی علمدار دی، ته کم نظر ونه کړې. اوس به کیدای شي اور لمبو کې وسېځې، تا داسې وینه تاله کړې دی څه نه به بزرونه پرېږدوي، نه به دکنونه پاتې شي، نه به تا دغه ذلیل کسان پاتې شي، ټوله به نابود وګرځېږي انشاءالله.
بې فکر اوسئ. اوس نه کوم لکه څنګه د حسین وینې انقلاب راوستو، هغو شهیدانو، هغو آوازو، هغو بېګناه جیل ته د بیبیانو تللو چې کوم اور ولګولو، چې یزید غنته کسان یې تختونه وغورځول، یزید اخري خیمان نه و شوی وډر شولو، چې هغوی رها کړل. بیبي دوره انقلاب راوستو چې شام کې خطره شوله د بیبي د یزید حکومت ته. مو انشاءالله داسې عظیم طاقت اوس به شهیدانو وینه روډ اخول سوي، مشکلات به حل کوي. سوري ځکه ما ویله چې ما ډېر یایو چې موسی وړه نشته دي، براغړي نشته دي، د سوري زه تکلیف دی. او قدرمن وړونو، او توریا کومه، او عظیمه کومه، او د ما ګرانو پلرانو، سوري زه امتحان دی، ازمایش دی، هر څه یو بل مدد وکړو، ختم بشي، وړه به راشي، بازار به ډاک شي، بیا به ډاک شي، خو خدای امتحان کې مو پیل ما وګرځوي. دکاندار په امتحان دی، عالم په امتحان دی، امیر په امتحان دی، غریب په امتحان دی. یو بل ته مرسته ویر کوي، یو بل سره مدد وکوي، چا سه وړو والا په مدد وي، پیسو والا مدد وي. د کربلا میدان دی چې دا اوس سجاو شوی دی. اته لګیږي چې څوک د چا سره څه مدد کوي. مو تکلیفونه غبرهاټ والا قوم نه یو، مو وینو سکیل والا قوم یو. وبه ما ویله وبه باندې چې به کېږي. مطمئن اوسئ، مستقیم اوسئ، استقامت سره اوسئ. ما بلې جمعې کې ویلي وو ایمو بدنونه چوک کتل کوای شي، ایمو د جسمونه چوک کتل کوای شي، خو ایمو اراده یقین چوک نشي کتل کولی. مو د ورمنې زینب منونکي یو. پروردګار عالم نه دعا دی مولا حسین له خاطره مو ډېر مطمئن یو، مو ډېر اطمینان سه یو. پروردګاره خدایا تا ته سوال کوم مولا حسین له خاطره مو ته نوره توفیق نصیب وګرځوي. پروردګار ته رحمان و رحیم خدای، ته ډېر کریم